الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدون کو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری حدیث تے چې لا عدوى نشت دے نقل کېدل د یو مرض او د بیماری بل چاته بغیر د الله د حکم نه، او نشته د بدپالی ولا سفر او د سفر میش دا هم سپیره نه ده. د مشرکینو عقیده دا وه چې د سفر میش دا د خیر نه او د برکاتو نه خالی میش ده، او دې میش ته به داسې نسبت کاوه او دا عقیده به لرله چې دا سپیره میش ده. او زمونږ به د مسلمانانو کې بعضی داسې خلک شته چې هغه هم دا عقیده لري چې د سفر میش دا سپیره میش ده، دا د خیر نه خالی میش ده. محترم سفر میش د اسلامی کال دویمه میش ده، او دا ټول میش ته الله رب العالمین پیدا کړي دي. نو دا غلطه خبره ده چې یو سړی د ځان نه دا خبره جوړی او دا عقیده ساتي چې دا وخت سپیره دی او دا وخت سپیره نه دی، دی کې خیر شته او دی کې خیر نشته دی. او دا د تعجب خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا صحیح حدیث نقل شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ولا سفر د سفر میش دا سپیره نه ده، ځکه مشرکینو به دا عقیده ساتله چې دا سپیره ده. د الله پیغمبر پې رد وکړو چې دا ستاسو دا عقیده او دا خبره ستاسو غلطه ده. د تعجب خبره هم دا ده چې زمونږ بعضې مسلمانانو هم دغه عقیده اخیستې ده او دا ګمان کوي او دا خیال ساتي چې د سفر دا میش دا سپیره ده، دا د خیر نه خالي ده. محترمو صحیح عقیده دا ده د قرآن او د حدیث چې موږ ته په قرآن او په حدیث کې کوم څه ذکر شي په هغې پسې تلل پکار دي. د ځان نه د سړی دا نه وایي چې دا سپیره ده او دا سپیره نه ده، دې کې خیر شته دی او دې کې خیر نشته دی. دا غلطه عقیدې دي. الله رب العالمین دا ټول وختونه پیدا کړي، دا زمانه الله رب العالمین پیدا کړي، دا میاشتې الله رب العالمین پیدا کړي. نو بیا په دې میاشت کې به دوی مشرکینو نه ودونه به کول، نه به پکې څه کار کاوه، نه به پکې سفرې کولی، ځکه دا د خیر نه خالی میاشت ده، نو په دې کارونو کې به خیر نه وي. نو اوس هم بعضې خلک رالګي په دې میاشت کې همدغه کارونه نه کوي. لکه ځینې د دې میاشت کې چې هغه بدعت خلک کوي هغه دا دي په دې میاشت کې چېرته سفر نه کوي، اوږد سفر به دې میاشت کې نه کوي. وایي ځکه که په دې میاشت کې سفر وکړی شي نو دا سپیره میاشت ده، دا د خیر نه خالي میاشت ده، نو په دې سفر کې به بیا خیر نه وي، بیا به څه برکات نه وي. دا غلطه خبره ده. دا به کوم ځای کې راغلي چې په دې میاشت کې تاسو سفر وکړو نو په دې سفر کې به خیر نه وي. دارنګې په دې میاشت کې څوک ودونه هم نه کوي، وایي ځکه چې دا د خیر نه خالي میاشت ده، نو په دې کې دا پروګرامات او دا ودونه کول نه دي پکار، ځکه په دې کې به خیر نه وي. حالانکې دا غلطه عقیده ده. په کوم ځای کې دا راغلي دي چې دې میاشت کې واده وکړی شو او څه پروګرام پکې خوشحالۍ نه پکې وکړی شو نو هغه به د خیر نه خالي. محترمو دا غلطې عقیدې دي، نه ځان ساتل پکار دي. دا میش مشرکینو به د خیر او د برکاتو نه به خالی ګڼله، نو بعضې خلک به د مسلمانانو کې راولګي د هغه هم د خیر نه او د برکاتو نه خالی ګڼي. نه دا عقیده د دې نه ځان ساتل پکار دي، ځکه دا میش چې کومه ده دا هم الله رب العالمین پیدا کړي لکه څرنګه چې دا نورې میاشتې پیدا کړي. حافظ ابن رجب رحمه الله هغه فرمایي و یو وخت خاص کول او یو زمانه خاص کول په سپیرتوب سره چې دا زمانه او دا وخت دا سپیره دی، دا د خیر نه خالی دی، دا وایي صحیح خبره نه ده، دا غلطه خبره ده. تا ته چا دا اختیار درکړی دی ما او تا ته چې ما او تا به دا ویو چې دا میاشت سپیره ده او دا سپیره نه ده. محترمو صحیح عقیده دا ده
چې دا ټول وختونه الله رب العالمین پیدا کړي او که انسان د کم خیر رسیږي کم خوشحالي ورته رسیږي دا هر څه د مخکې نه لیکلی شوي الله رب العالمین فرمایي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها کم مصیبت چې رسیږي په ځمکه کې یا په نفسونو کې رسیږي دا هر څه مخکې نه لیکلی شوي نو خپلې عقیدې د دې تصحیح پکار ده دا صحیح کول پکار دي د قرآن او د حدیث صحیح عقیده دا جوړول پکار دي او دغه حدیث ته سړی وګوري نو بیا به عقیده برابر شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی چې د مرض او د بیماری نقل کېدل بغیر د الله د حکم نه نشته سپیرتوب نشته دی چې یو سړی دا وایي چې بدپالي نیسي نو بدپالنې نشته دی سپیرتوب نشته دی او دارنګې ولا سفره او د سفر میش دا هم سپیره نه ده الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین